د علم دومره اهمیت دی زما عزتمندو. رسول الله مبارک د مازیګر نه وروسته یو سړی ورسره ناست دی. فرشته ورته راغله نبی علیه السلام ته، وایي د دې سړي عمر ډېر کم دی، 1 ساعت د ده په ژوند کې پاتې دی، و دې بچي د دنیا نه. نبی علیه السلام خفه شو په خپله باندې، دا ملګری ورسره ناست هغه د خفګان وجه تپوس یې وکړو. نبی علیه السلام ورته ویل چې ستا خو بیخي آخري ټیم دی، بس د دنیا نه ځي. د صحابه کرامو هغه فراست او پوهې ته به حیران شي. که موږ ته څوک ووایي چې ته ګنټه پس مرې، موږ به څه کوو؟ چغې او سوري او لتې او کور ته به منډې وو. هغه صحابي ته چې نبی علیه السلام وایي ستا 1 ساعت پاتې دی د ژوند، هغه وایي ښه، وایي د الله نبي یو داسې عمل راته وښایه چې زما د ژوند په دې آخري ګړۍ کې ما ته فایده راکړي. داسې به څه عمل زه وکړم؟ په دې لږ وخت کې یو داسې عمل راته وښایه. رسول الله مبارک ورته فرمایي اشتغل بالتعلم، بس د علم په مشغله کې مشغول اوسېږه، تعلیم تعلم په زده کړه کې مشغول اوسېږه. هغه سړی په دغه زده کړه کې لګیا شو، د ماښام نه مخکې ورته مرګ راغلی. زما عزتمندو دې کې د علم اهمیت ته اشاره ده. امام ابو یوسف رحمت الله علیه د مرګ نه لږ غونته کې مخکې معمولي غونته کې سات یو سړي سره یو بل عالم سره لګیا دی، په یو مسله کې بحث کوي. هغه ورته وایي ستا ټیم ته خو ډېر بیماري، دا وخت د مسایلو وایي څه پته لګي، دنیا نه لاړ شم او مسله به راته معلومه نه وي. په هغه ټیم کې زما عزتمندو هغه د دین او د علم د